امام الحق ویلي دی چې زما په ون ډے کې ایوریج د 50 نه 76 زه اتوماتیکلی د ون ډے د پاره یو سلیکټډ پلیئر مجي دیږي کې امام الحق حواله سره امید آصف پرون په یو شو کې یو ډیره غټه خبرو چې تکړه چې خبره تاسو سره شریک کوم نو تاسو خپل د امام الحق تاسو په وس کې شو نو کې دی چې د امام الحق تاسو پلتو باندې د ټیم نه بهر کیږي یو طرف ته کومه وګورو امام الحق مانم چې په پاس کې خبر پرفارمنس کړی دي او بل طرف ته د امام الحق واره هم دي نو دغه غټ شفارس ورسره هم شته د پسې پرچی اوازونه هم شوي دي په ګراوند کې په هر ځای کې د پسې پرچی اوازونه شوي دي خو اوس چې کوم د کرکټ ډیماند دی هغه د امام الحق غونته د کھلاړیانو نه دی امام الحق نه ابل ورځ په پریس کانفرنس کې تاسو شو د افغانستان د میچ نه یو ورځ مخکې چې ته په 70 بالو باندې 70 رنز وکي نو خو ټیم له فائدہ نه ورکړي امام الحق ولا جواب ورکړي چې کله ما پرفارمنس کړو کله ما سکور کړو نو پاکستان میچ ګټلې دی خدا سي ولونه چې هغه میچ زما په پرفارمنس باندې ګټلې دی پاکستان چې څومره هم میچونه ګټلې دی هغه کې 80% 70% میچونه پاکستان په بالینګ باندې ګټلې دي پاکستان په بیټینګ باندې ډېر کم میچز ګټلې دي دیږي کې هغه امید آصف چې کم پوینټ اوچت کړی دی وسیم اکرم هم پاغه خبرې کړي پاغه باندې خبره کو ځکه نن سبا چې کم د کرکټ ډیماند دی کنه هغه د ګورباز غونته د بیټسمنانو دی هغه د ډیکا غونته د بیټسمنانو ساوث افریقا اوپنر هغه د وارنر غونته د بیټسمنانو دی جی هغه د روهیت شرما غونته د بیټسمنانو دی جی هغه د نیوزیلند د مارټن ګپټل غونته بیټسمنانو دی چې تعالی خو کویک سٹارټ درکې اله به 300 پلس سکور کوي زمون امام الحق راشي جی په 50 بار باندې 35 رن په 50 بار باندې 40 رن دا هغه سکور جی نو دیږي کې امید آصف چې کم پوینټ وجد کړی هغه طرف ته راځو امید آصف ویلي دي چې څنګه امام الحق چې کم دی انک یوز کوي کنه وای دا سم هم انک یوز کولی وای چې کله یو کس انک یوز کوي چې چا نظر پکې خراب او کم کس انک یوز کوي نو له پته وای ته چې انک څه ټایم ته یوز کوي کنه د نظر دا ګلاسز وای ستا پوینټ چې کوم وی په یو ځی باندې ته پوینټ کولای شي ته وای هر طرف لا مطلب نظر نشي ګرځولې په یو ځی باندې بستا فوکس راځي جی تاسو امام الحق ګورئ داغه کمزوري چې کومه ده شارټ بال لاغه کمزوري په شارټ بال باندې اکثر هغه نه ای جزئی او بس بال په بره کې کیچ ته واخلي جی شارټ بال دا کمزوري دي چې کومه دا صرف سب پوینټ راوچت کړی چې زما وې دا غرنګ حساب زما هم ما نه کې یوز کولې خو ما لینز زو لګول جی دا خبره چې امید صرف کنه وسیم اکرم پر پاسې دو وسیم اکرم ولوي خا امام الحق زکه پرفارمنس نه کوي امام الحق ته وای ما سوزله بلکې ما نه وای پی سی بی له طرف د له سوزله ویل شي دي چې ته نه کې ما یوز کو او ته لینز زو لګو خو امام الحق ولوي نه زه لینز سره کمفورټیبل نیم او زه انکو سره کمفورټیبل نیم انک زما خوخي دي اصل کې انک دا غسه خوخي دي چې هغه سټایل دي سټایل په ورکه چې ګوري نو بس نه سټ شنګ به جوړ کړي هر ټایم به سایډ سکرین له هم ګوري چې کیمرې مال نیولې ده کنه امام الحق باندې تاسو نظر واچوي دي چې بیټینګ هم کوي نو بس سایډ سکرین له بډیر ګوري چې کیمرا چاله د مال نیولې کچاله نیولې ده نو امام الحق خپل د مطلب دا کرکټ ته جی دا فیشن شو نه چې ګراوند لبته ماډلینګ د پاره کوزيږي او تا په خپل فیشن کې یا پکې تخپل خلکو خپل یو دغه خې نو دا جی کرکټ ګراوند دغه ته پرفارمنس شو کې نو دیږي کې وسیم اکرم دا پوینټ ریس کو ګوره چې کله ستا چې امید آصف دا خبرو کا چې ستا مطلب چې څوک نه یوز کوي نو هغه په یو ځی باندې فوکس ساتل شي غیر چا پیره فوکس نشي شاتل نو وسیم اکرم ولوي خا چې کله ست ټیم تعالی شارټ پیچ بالو شي او هغه شارټ پیچ سی خوم دا ته خپل لروچتیږي هم د سر لروچتیږي سینې لروچتیږي نو دیږي کې یو پوینټ داس راشي چې بال تانه بيخي غیب شي یو سکند مینی سکند خو ډیر غټ ټیم دی هغه بال تانه بيخي دیږي کې غیب شي نه به بیا بس داسې وخی کنه اکثر لیفت هاندر دی نو داسې شارټ په وخی داسې شارټ په وخی بال لک ټایم د پراتا نه غیب شي نو دغه د ویک پوینټ ده کنه دغه ځکه وې د نه بال غیب شي بس په توکل بیٹتاو کې نو که په میډل شو سګیدو که په میډل نشو بس اچ تی یوزي نو د له سو زله ویلی چې ته دا ګلاسز مو یوز کو او ته د دې پځې لینز زو لګاو د ځکه ډیر ښه سولوشن شته پاکستان کرکټ ټیم سره هو کچري دا شفارسي کې لاړیان توزي سولوشن یې څه ده فخر زمان الریډي انجری د استرالیا خلاف هم انجری د افغانستان خلاف هم انجری فخر زمان دی بيخي د سکواډ نه بهر کی محمد حارث کم دی غ ریزرو پلیئر کې دی محمد حارث په اله سکواډ را د نکیږي چې ته دی سکواډ نه یو داسې کې لاړو چت کې چې بس هغه بيخي ته بهر کې د ورلد کپ نه د انجری په وجه باندې نو چې فخر زمان ته د ورلد کپ نه دا وسلور بنځه میچ پاتې لري کدي کم دی اویلیبل نه خو بس بهر کوي کنه چې فټنس مطلب هغه انجری دی نو هغه د فخر زمان د سکواډ نه لري کی محمد حارث تی ان کی زما خبره لګه وره کا فخر زمان ټیک شو ویری ګډ ډیره خبره ده فخر زمان باندې اوپننګ کوي ورسره په عبد الله شفیق باندې او فخر زمان له خو کولو
اجازه ورکړي چې موږ له ستا بیټینګ په کار دی ډي کا غونټي موږ له ستا بیټینګ په کار دی د روهیت شرما غونټي موږ له ستا بیټینګ په کار دی د وارنر غونټي وروزه او درز غوبلو تړه بس کوي کټ ته ورک ور دغه کور د نه کوي خو سٹارټ خو برا کې کنه او بالکل فخر زمان هم دغه رنګ کوي اکثره خو سٹارټ ور کوي په ټي 20 کې هم په او ډي آی کې هم خو ایشیا کپ کې بس دغه فارم نو او اس انجری دی نو چې انجری دی فخر زمان د بهر کې محمد حارث تی ان کې یو دا کم انکو والا چې د امام الحق دل دی وای چې بس بچي په بنچ کې نه او بس تماشا کا بدل تکل او بم پس راوړو کله بدل تر اتلیه په بونډای کې نه په بنچ باندې تخی او الله دې سلام علیکم وای امام الحق ته په بنچ خپوخ کې نه او محمد حارث تی ان کې او محمد حارث او په عبد الله شفیق ته اوپننګ شروع کی او محمد حارث لدی وای چې څنګه د په ټي 20 ورلد کپ کې یو مطلب خ بیټینګ بو کو را بغید ودرې چکی بدی والی میچ سچويشن باندې چینج کو نو دغه رنګ په او ډي آی کې هم درز غوبلو تړه وروزه او خو کولو بیټینګ وکړه ټیکا غونته بیټینګ وکړه د روهیت شرما غونته بیټینګ وکړه د وارنر غونته بیټینګ وکړه د مارټن ګاپټر غونته بیټینګ وکړه د کانوي غونته بیټینګ وکړه د بټلر غونته بیټینګ وکړه وروزه موږ له سٹارټ راکړه نو محمد حارث هم یو فخر زمان ته له سٹارټ در کولې چې فخر زمان انجری دی بهاره کوي محمد حارث ان کوي هغه باندې سٹارټ واخلي دا نه کوم نه کوله تاسو لا سٹارټ نشي در کولې خدا خبره چې مطلب زمون خبره هغه یوري نه او کوي هم عمل په ځکه نه کوي چې دا شفارسي پلیران دي دا دونه په اسانه باندې نه دا کوي چیف سلیکټر د موږ سوکته امام الحق ته امام الحق سوکته خدا غر واره دی کنه نو چیف سلیکټر بخپل واره کې نه هیڅ کلام نه کې نه نو دا پرچی سیستم زموږ په ټیم کې ډیر ټایم نه روان دي او د کپتان خلاف ټیم کې ګروپ جوړېدل دا هم زموږ په ټیم کې ډیر ټایم نه دي نو دې سره ځان عادت کوي یو شاړ غونتی ویډیو ډیر زیات عمل نه جي والسلام